یقینا که یو څوک د خپل ملک په پوځ او ادارو پسې خبرې کوي په دې سره ملک ریاست ورسره ګډوډي لیکي ته نن خبره وکړه تا نه پرېږدي لرې مه ځئ په دا پېښور دا د منیر شاکر بچي د ده ملګري دي دا د محمد رسول الله حدیثو تر مجوسو خبرې وایي دا سپکاوی کوي باقاعده یقین نو که هغې ته کلا او ازادي ده که هر څه کوي د اسلام د هغې وجه ده د اسلام نن دومره مظلومه شو نن دومره د کمزورۍ ښکار شو زمونږ په دې ملک او وطن کې څومره قادیانیان راپورته شو د هغوی مصنوعات د هغوی تجارتونه د هغوی کاروبار ته د ګاونډي ملک ته ورسه افغانستان هلته دې یو قادیانی راپورته شي هلته دې قادیانی راپورته شي خو دې تبلیغ وکړي هلته دې د منکرین حدیث د منیر شاکر ګروپ یو ملا راپورته شي هغه دې په میډیا خبره وکړي ولې هلته طاقت منصب وحده دا د ملا په جامو کلاس کې ده دلته د ملا د لاس نه غسیز واغستو اسلام مظلوم وکړو انتهایی محترم مسلمانانو ورونو ستاسو په وړاندې د تېرې جمعې نه د ختم نبوت په عنوان باندې ما خبره شروع کړې وه تیره جمعه ما ستاسو په وړاندې په عهد اول کې څلور کسانو د نبوت دعوه کړې وه د هغې پوره تفصیلات ذکر کړله نن جمعه هم په هغه سلسله کې مخکې مزید یو بل کس تذکره کوم چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي وه لا تقوم الساعه قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې دیرش کسانو د دروغو د نبوت دعوه نه وي کړي او بل ځای وفرمیل انه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون زما په امت کې به دیرش دروغجنان راپورته کېږي کلهم یزعم انه نبی هر یو به دا ګمان کوي دعوه به کوي چې زه نبي یم هو انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه اخرنی نبي یم زما نه وروسته بل نوی نبي دنیا ته نشي راتللی دې سلسله کې مخکې د دروغجن چې چا په دروغو دعوه کړې وه د هغوی تذکره ما تاسو ته وکړه په دغه 13 صدۍ کې یو کس راپورته شو د میرزا غلام احمد قادیاني په نوم باندې دی په هندوستان ضلع ګورداسپور د قادیان په علاقه کې په 1839 کې پیدا شو انګریزي تعلیم حاصل کو د منطق فلسفې دا قسمه کتابونه ویلیو لیکن چون کې احادیث تفسیر او د فقه کتابونه نه ویل د دې وجه نه دغه سړی مخکې لاړو مختلف قسمه خرافات ویله او قسمه دعوې وکړلې وخت تېرېدو تقریبا شپږ اتیا دعوې 86 دعوې دې سړي په یو ځای وخت په وخت باندې کړې دي کله یوه دعوه کله بله دعوه څه وخت خپل ځان ته مجدد وایي وایي زه مجدد یم لږ مخکې لاړو زه مهدي یم بیا دعوه وکړله زه مسیح موعود یم بیا په اخره کې لاړو وایي زه خاتم النبیین یم بیا کله به دعوه کوله چې زه د ټولو انبیاو نه غوره او افضل یم او کله کله خو بیا داسې دعوې وکړلې چې دی به په خپله هم نه پوهېدلو چې دا زه څه وایم میرزا غلام احمد قادیاني د انګریزانو په خصوصي طور باندې تیار کړی و دې علاقو ته راوست دیم د نبوت دعوه کړې وه د کتابونه په دې ګواه دي نن قادیانیان چې کله هم د تاسو سره مخامخ شي هغه به د دې نه انکار کوي نه هغه د نبوت دعوه نه وکړي لیکن د هغه کتابونه چې ته وګورې هغه کتابونه د دې نه ډک دي د هغه د دین کتابونه د هغه تصنیفات هغه چې په کم موضوع لیکل کړي دي د هغه کتابونه چې ولیکل ګورې د دعوې د نبوت نه ډک دي چې دې سړي د نبوت دعوه کړې وه مثلا دغه کتاب د دافع البلا صفحه 177 کې لیکي وایي رښتونه الله هغه الله دی چې هغه په قادیان کې رسول را لېږلی دی خپل ځان یادوي رښتونی الله په قادیان کې نبی او رسول را لېږلی دی خپل ځان رسول ګڼي دویم نمبر د هغه یو بل کتاب د ملفوظات جلد 5 صفحه نمبر 774 موږ سره پروت دی په هغې کې هم دی دعوه کوي وایي زما دعوه دا ده چې زه نبي یم او رسول یم دریم نمبر د دې یو بل کتاب د ایک غلطی کا ازاله صفحه نمبر 3 کې لیکي وایي په قرآن مجید کې الله زما په باره کې ویلی دی چې ته محمد رسول الله ته محمد یې او ته د الله رسول یې د دې وجې نه سیرت مهدي کې دي کله چې د دې د زوی نه تپوس شو تاسو کلمه وایي ویلو موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله لیکن هلته د محمد نه زموږ محمد رسول الله مراد نه دی بلکې د دې محمد نه زموږ میرزا غلام احمد قادیاني ملعون مراد دی
نو هغه چې کلمه م وایي په دروغه باندې وایي زمونږ خلکو ته د دوکې ورکولو دپاره دا څلور حوالې ما تاسو ته درللې چې د نبوت دعوه کړې وه او صرف دا نه چې د نبوت دعوې کړې وه یو طرف ته د نبوت دعوه کړې ده بل طرف ته د دې سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی اهانت او توهین هم کول دي مثلا د دې کتاب دی د په خپل کتاب براهین احمدیه کې لیکي وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام معجزات 3000 او خپل ځان بیا یادوي او زما معجزات لس لکونم زیات شوي دي تقبل کوي یو طرف ته د محمد رسول الله معجزات 3000 او بل طرف ته دغه کذاب دروغجن د انګریزانو دغه ټټو خپل ځان یادوي وای زما معجزات د لس لکونم اوریدلي دغه نه زیات شوي نعوذ بالله دویم د په خپل کتاب کې لیکي الفضل قادیان مورخه 15 جولای 1922 کې دی وی زه د محمد رسول الله نه افضل یم نعوذ بالله لاول خو غیر نبی درجې ته نشي رسېدلی بیا په دا ټولو انبیاو کې زمونږ عقیده د محمد رسول الله په ټولو کې الله افضل پیدا کړی دی هغه ته غوروالی ورکړی دی هغه ته افضلیت ورکړی دی لیکن دا کمینه د انګریزانو ایجنټ دغه مرتد او ملون وی زه محمد رسول الله نه افضل یم نعوذ بالله او دریم یو کتاب دی په خپل دغه کتاب خطبه الهامیه صفحه 174 کې لیکي وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د اسلام حیثیت لکه اولنۍ شپې سپوږمۍ چې وي او زما په زمانه کې زما په دور کې د اسلام حیثیت لکه 14 سپوږمۍ وي دغه په دور کې نعوذ بالله اسلام مغلوب او حیثیت نه لرو زما په دور کې اسلام ته عروج ملاو شو دغه سره دې سړي دعوی چې وګوري هغه د حد نه زیات دي اصل کې دا څوک دا د انګریزانو جاسوسو کله چې د انګریزانو په متحده هندوستان باندې قابض شو قبضه یې وکړله دې سړي تفصیلي کہانیانې دي به زه انشاءالله العزیز په بله موقع بیان کړم په سیالکوټ کې د سرکالي ملازم شو ذهین و آرامي انګریزانو ورسره ملاقاتونه شروع کړه دې د هغه ځای نه چوټي کو تنخواګانې به کور ته راتلې مراعات به کور حاصلېدل په دې متحده هندوستان باندې د هغوی حکومت و په دغه وخت کې دته مراعات تنخواګانې شروع شوې انګریزانو د ده نه کار اخیستل شروع اخیستل غوښتل او هغه څه کار و هغه دا و د انګریزانو خلاف مسلح جهاد شروع شو مسلمانان راجمع شو دلته د اسلام او د مسلمانانو حکومت ختم شوی و دې وجې نه مسلمانان لګیا و چې متحد د هندوستان واپس د انګریز نه والي انګریزانو دا سړی راپورته کو په ده باندې د نبوت دعوه وکړله یو طرف ته مسلمانان په دا غم کې اخته کړله اوس به خامخا د ده خلاف مغدرېږي یا خو به د انګریز سره جنګ کوي یا به د ده سره جنګ کوي یو طرف ته کمزوري دي ول مسلمانان دغسې حالت شروع په خپل انګریزانو لیکلی دي وایي څلوېښت علما به په د انګار د پاسه سملول څلوېښت به نور راوستي او بربنډ کړي به ورته ویل دا ګور ستاسو هم دا حالت دی یا توبه وباسئ یا دغه حالت ته تیار شي هغه به یې د دې د پاسه ورباندې نور وسوځول څلوېښت ونو ته یې ځوړند کړي وو شهیدان کړي وو په اور انګارونو د پاسه یې سوځولي وو د خنزیرانو په سرمنو کې بند کړي وو په ټوګولو باندې هغه شهیدان کړي وو لیکن په دې حالت کې دا خبیث او مرتد راپاڅېدو ده وویل زه نبي یم او په داسې وخت کې دی په خپله اقرار کې په خپل کتاب کې تریاق القلوب او آیین قدیانیت کې دی څه وایي آیین کمالات اسلام کې دی وایي ما د جهاد په منسوخیت باندې دومره کتابونه لیکلي دي دومره لیټریچر مې چاپ کړی دی چې که هغه راجمع شي 50 المارۍ د هغې نه ډکېږي دا د څه لپاره د انګریز خلاف چې کوم د مزاحمت جذبه وه مسلمانانو کوم جهاد کوو د جهاد هغه جذبه وه ولوله وه د انګریز خلاف چې کوم مزاحمت کېدو انګریز د دې د دبا وهلو دپاره دې خبیث ته ډیوټي حواله کړې وه ویل تر مسلمانانو د ذهن نه جذبه جهاد وباسه دوی ته ووایه جهاد منسوخ شوی دی اوس د انګریز په خلاف باندې دا جهاد نه دی دا فساد دی هر دور کې د کفر د مشرانو ته دغسې د غلامانو ضرورت وي دغسې د ایجنټانو ضرورت دی او هغه ورته د په شکل کې میلاو شو هلته کار شروع
د دې اصلي مقصود چې دی راپورته کړی و دی د هغې دپاره خو مسلمانانو مقصود خو دا و مخکې مونږ تفصیلي خبره وکړه ګورئ د یاد ساتئ د ختم نبوت عقیده د قرآن مجید د صریح نصوصو د حدیث متواتره او د اجماع د امت نه ثابته ده مخکې مونږ تفصیلا په هغې باندې بحث وکړو د دې وجې نه د دې منکر قطعي کافر دی مرتد دی د دایر اسلام نه خارج دی مرزا غلام احمد قادیانی د ختم نبوت نه منکر و د هغه متبعین د ختم نبوت نه منکر دي قادیانی د ختم نبوت نه منکر و خپل ځان یې پیغمبر او نبي ګڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نورو انبیاء توهین یې کوو د دې وجې نه هغه قطعي کافر دی مرتد دی د دایر اسلام نه خارج دی د ده منونکي قطعي کافر دي د ده متبعین قطعي کافر دی د اسلام نه خارج دي مخکې مونږ دا خبره واضحه کړله چې څنګه د الله په وحدانیت ایمان لرل ضروري دي دقسې د رسول الله په ختم نبوت ایمان لرل ضروري دي څنګه چې د رسول الله نبي ګڼل ضروري دي دقسې رسول الله خاتم النبیین منل ضروري دي څنګه چې د قیامت نه انکار هغه جایز نه دی کفر دی دغسې د محمد رسول الله د ختم نبوت نه انکار کفر دی دې وجې نه محترمو یاد ساتئ زمونږ تمامو فتاوجاتو زمونږ ټولو علماو د دې خبرې تصریح کړې ده چې مرزا غلام احمد قادیانی بلا شک و شبه کافر مرتد زندیق او د اسلام نه خارج او د ده متبعین د ده منونکي او د ده په کفر کې شک کوونکي هم دا د دیر اسلام نه خارج قطعي کافر دي دې وجې نه محترمو دا به یاد ساتئ مولانا نور شاه کشمیري صاحب رحم الله اوږد بحث په هغې باندې کړی دی زموږ نورو علماو هم کړي مولانا کشمیري صاحب شپږ وجوهات ذکر کړي مرزا غلام محمد قادیانی او د هغه منونکو د شپږ وجوهاتو نه کافر دي اگر چې بیا وروسته ډېر زیات ذکر کړي دي هغه دور کې د لټریچر د کفریات دومره بهر نه راوتلي وروسته علماو چې بیا هغه لټریچر کتابونه راغله هغې کې مزید تحقیق وکړو د کفر هغه وجوهات زیات شو خو امام کشمیري رحم الله چې کوم ذکر کړي دي هغه اول نمبر دا چې دی د ختم نبوت نه منکر و نبی علیه الصلاة وسلام خاتم النبیین نه منو اولنۍ وجه د کفر دا ده دویم د پخپله باندې د نبوت دعوه کړې وه د وی الله ما ته دغسې نبوت راکړی دی څنګه چې مخکې پیغمبرانو ته ورکړی و دریم نمبر د کفر وجه دا ذکر کړي ده به ویل ما ته وحي راځي د دعوه د وحي کړې وه او د رسول الله نه وروسته چې څوک دا عقیده ولري چې ما ته وحي راځي دا سړی کافر کېږي ویل ما ته داسې وحي راځي چې په هغې ایمان لرل واجب دي او د دې سره څلورم نمبر د عیسی علیه الصلاة وسلام توهین یې کوو پنځم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین یې کوو شپږم نمبر ټول امت مسلمه ته د کفر نسبت کوو د ویل څوک چې ما نه مني ویل لره کنجرو ښځو اولاد د مخکې زه ذکر کوم د دې سره سره دې سړي ځای په ځای باندې قسمه قسمه دعوې کړي دي او پیشنګویان یو دا ټول انشاءالله العزیز روانو جمعو کې هغه بیا ذکر کوم لیکن دلته ضمناً یو څو مسلو خیال ساتئ مرزا غلام محمد قادیانی دا عام کافرو په حکم کې نه دي د دې حکم د زندیق دی زندیق چاته وایي زندیق هغه سړي ته ویل کېږي چې خپل کفر باندې د اسلام لیبل لګوي خلکو ته دوکه ورکوي دی چې کوم اصطلاحات د اسلام دي د هغې د معنی د بدلولو کوشش کوي څنګه مونږ اسلام هغې ته وایو کوم چې محمد رسول الله راوړی مرزایان اسلام خپل قادیانیت ته وایي مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ګڼو دیو هغه نسبت خپل مرزا غلام محمد قادیانی ته کوي مونږ صحابه کرام د محمد رسول الله صحابو ته وایو دیو صحابه د خپل پیغام قادیانی منونکو دغه سره ملاقات کوونکو ته دیو دا ټول اصطلاحات د اسلام د بدلولو کوشش کوي او په خپل کفر باندې د اسلام لیبل لګي تاسو ګورئ د معاشره کې نور هم کافران شته دی هندوان دي سیکان دي نور قسمه قسمه دي لیکن ته ګوره د هغه جرم بدل دی کفر یې بدل دی رده بدل دی یو سړی شراب خرڅوي که نه خو نوم پرې شرابو دی د یقینا جرم کوي لیکن بل سړی دی شراب خرڅوي په د شرابو باندې د زمزم لیبل لګولی دا ډبل جرم کوي یو سړی د خنزیر غوښه خرڅوي دا جرم کوي لیکن یو بل سړی دی په دا خنزیر په غوښه دا په دوکه خرڅوي د بیزې او د ګډې د غوښې په نوم باندې
دقسې مرزا غلام محمد قادیاني او دغه متبعین دي چې دوی خپل کفریاتو باندې د اسلام لیبل لګوي، مسلمانانو ته دوکه ورکوي، د دې غټ جرم دغه دی. او په دې وخت کې په دا جرم کې د منیر شاکر ګروپ چې کوم منکرین حدیث دي په دا جرم کې هغه هم لګیا دي. کوم اصطلاحات چې 1400 کاله را روان دي، مونځ نه وي، دا مونځ نه دی مراد، دا د مجوسو مونځ دی، د مجوسو کار دی، نعوذ بالله. د حج نه دغه حج نه دی مراد، د زکات نه د زکات نه دی مراد. مسلسل لګیا دي د اسلام د اصطلاحاتو د بدلولو کوشش کوي، دقې ته زندق ویلی کېږي. نو بهرحال د یاد ساتئ د قادیاني سره، قادیانیان د مرتدین دي، د زندیقان دي، د اسلام نه خارج دي. دې وجې نه د قادیانیانو سره نکاح جایز نه ده. خپله زنانه هغوی ته په نکاح ورکول دا هم جایز نه دي، د هغوی نه رشته کول ښځه کول دا هم جایز نه دي، دواړو صورتونه جایز دي. که یو سړي د یوې قادیاني ښځې سره نکاح وکړله، بعد کې خبر شو، وروسته ورته پته ولګېده، اول نه و خبر چې دا قادیاني ده، نو په دې سره دی ګناهګار دی، خو کافر ورسره نه دی، فوراً دې ورنه جدایي اختیار کړي او توبه دې وباسي. که یو سړي د یو قادیاني ښځې سره نکاح وکړله، پته ورته چې دا قادیاني ده او دی مسلمانه ګڼل او نکاح به په نکاح کې ساتل، نو په دې سره دا سړی کافر کېږي. په دې باندې لازم دی چې د دې نه جداوالی اختیار کړي او تجدید د ایمان وکړي، ځکه د کفر عقایدو ته د اسلام د عقایدو ګڼل، هغه اسلام ګڼل، په دې سره سړی په خپله د اسلام د دایرې نه خارج کېږي وځي. دویم نمبر، د قادیانیان چونکې د عام کافرانو په حکم کې نه دي، د عامو کافرانو سره تعلقات 3 قسمونه دي، زه تفصیل نشم کولی، ټایم نشته. بعضې قسم جایز دي، بعضې قسم نه جایز دي. لیکن د قادیانیان د زندیق په حکم کې دي، د دې سره هغه تعلقات ساتل هم جایز نه دي کوم چې د عامو کافرانو سره ساتلی شي. د دې وجې نه د قادیانیانو څوک چې د دې سره تعلق ساتي، لین دین ورسره کوي، دا هم د دې په سب کې شمارېږي. علماو د دومره پورې لیکلي دي، د قادیاني سره خوراک څښاک نشي کولی، د قادیاني سره تګ راتګ نشي کولی، د قادیاني بیمار پرسۍ ته نشي ورتللی، د قادیاني سره همدردي نشي ظاهرولی. څه قسمه تعلق ساتل دا له هغوی سره جایز نه دي. تر دې پورې په قادیاني باندې به سلام نه اچېده جایز نه دی. که هغه په تا باندې سلام واچوو، علما وایي جواب کې ورته وعلیکم ووایه بس، یا ورته دعا وکړه هداک الله، الله دې تا ته هدایت وکړي. که قادیاني بیمار شي، بیمار پرسۍ ته هم نشي ورتللی، دا ځکه دا له زندیق حکم لري، عام کافر بیمار پرسۍ ته ورڅغلو، دا هغې ته نشي ورتللی. همدقسې د قادیانیانو سره تجارت کول ناجایز دي. د عامو کافرانو سره تفصیل شته دی، د بعضو صورتونو اجازت دی، لیکن قادیاني کافر سره لین دین اغستل خرڅول ورسره ناجایز دي. او د هغې وجه دا هم ده، قادیانیان چې دي دیو د خپل آمدنۍ د خپل ګټې 100 روپۍ خپل جماعت ته وقف کوي، دغه روپۍ د مسلمانانو په قادیاني کولو باندې لګوي. نو ته چې د هغوی مصنوعات استعمالی کړې شیزان په شکل کې دي، که په نورو شکلونو کې دي، ستا دغه روپۍ د مسلمانانو په قادیاني کولو باندې هغوی لګوي. که هغوی یو مسلمان قادیاني کوي، په دغه ګناه کې ورسره ته هم بیا شریک. دا د محمد رسول الله سره به د قیامت په ورځ په کومو سترګو ملاویږي چې ما ستا د دشمن سره لین دین کوو، د خپل پلار د دشمن سره ستا سره ویوي، د خپل پلار د دشمن ته د دکان ته کله ورځي، تر هغه سره سودا کې، تا هغه مضبوطې، دا خو د محمد رسول الله دشمن دی، چا حق چې خپل ځان نم په مونږ زیات دی. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر مونږ تر خپل ځانونو نه زیات حقدار دی، زمونږ دغې نه زیات مونږ ته نږدې دی. نو چې د پلار د دشمن سره ستا رویه د بایکاټ وي او د محمد رسول الله د دشمن سره د لین دین وي، بیا ته سوچ وکړه محمد رسول الله مخې ته به څنګه ورځي. زړی پلار وي که نه دشمن، د پلار دشمن دی او دا ورسره لین دین اوسه، دې پلار ته سړی مخامخ نشي ورتللی. نو که دغه د محمد رسول الله د دشمن سره ستا تعلقات دي، ته به د قیامت په ورځ څنګه به ورځې، په کومو سترګو به ورځې، څنګه به ورسره مخامخ کېږي. نو بهرحال د دغې نه د قادیاني نه ځان تر دې پورې علماو لیکلي دي چې که د یو سړي زوی قادیانی دی، کافر د مسلمان میراث نشي، وارث نشي جوړېدی. پلار مسلمان دی، وفات شو، بچو کې یو بچی الیاذ بالله قادیانی دی، دا قادیانی د دې مسلمان پلار وارث نشي جوړېدی، د ده په مال کې هغه ته هیڅ نشي میلاوېدی. قادیانیان د مسلمانانو مسجد کې پرېښودل جایز نه دي، ده ته اجازت نشته دی چې د مسلمانانو جومات ته راشي. دی قادیانی
چې کله د نبوت دعوه مخکې تاسو ته تیر شو پلان کې دعوه د نبوت وکړه رسول الله صحابو مقابله وکړه پلان کې وروسته دور کې میرزا غلام محمد قادیانی چې راپورته کو انګریزانو مسلمانانو سره طاقت نه و حکومت نه و عهده نه وه منصب نه و هلته انګریزانو کوشش دا کړی و د مسلمانانو ذهن سازي کړې وه ویل ملا د حکومت سره څه کار دی د ملا د سیاست سره څه کار دی د ملا د عهدې او د منصب او د طاقت سره څه کار دی بس ملا د جماعت کې کینی او دې ذکر منبر او محراب سنبال کی علما او دیندار خلق د اسلام وفادار هغه د حکومت نه د منصب نه د طاقت نه د دین محروم کړل او چې کله مسلمانان د دین محروم شو علما مولا صرف جماعت پورې محدود شو به اسلام مظلوم شو شاعر الله مظلوم شو ګیره پګړې مظلومه شوي جماعت مدرسه لاوارث شو قرآن لاوارث شو بیا تاسو اوس وګورئ زمونږ پوج د ادارې دي که نه هغه محترمې دي یقینا که یو څوک د خپل ملک په پوج او ادارو پسې خبرې کوي په دې سره ملک ریاست رسه ګډوډېږي لیکن ته نن خبره وکړې تا نه پرېږدي لرې مزه په دا پېښور کې دا د منیر شاکر بچي دي د ده ملګري دي دا د محمد رسول الله حدیثو تر مجوسو خبرې وایي دا سپکاوی کوي باقاعده یقین نو که هغې ته کلاو ازادي ده کار څه کوي د اسلام د هغې وجه ده د اسلام نن دومره مظلومه شو نن دومره د کمزورۍ شکار شو زمونږ په دې ملک او وطن کې څومره قادیانیان راپورته شو د هغوی مصنوعات د هغوی تجارتونه د هغوی کاروبار ته دې ګاونډي ملک ته ورشه افغانستان ته هلته دې یو قادیانی راپورته شي هلته دې قادیانی راپورته شي خو دې تبلیغ وکړي هلته دې د منکرین حدیث د منیر شاکر ګروپ یو ملا راپورته شي هغه دې په میډیا خبره وکړي ولې هلته طاقت منصب عهده دا د ملا په جامو کې لاس کې ده دلته د ملا د لاس نه هغه څیز واغستو اسلام یې مظلوم وکړو بهرحال مارس کوو دلته قادیانی راپورته شو د ملا د لاس نه حکومت دا څیزونه نشته دی علما بیا میدان ته راووتل او د ختم نبوت د حفاظت دپاره ډېرې قربانۍ وکړې ټول جماعتونه متفق شو مولانا سید انور شاه کاشمیري د وخت امام د 500 علماو سره د امام شریعت سید طاوله شاه بخاري په لاس باندې بیعت وکړو د قادیانیت په خلاف د کار دپاره او په جماعتي سطح باندې د دې خلاف کار شروع شو په 1934 کې متحد د هندوستانو امام شریعت سید طاوله شاه بخاري په قادیان کې جلسه وکړله د قادیاني کفر یې ثابت کو په دې کې بیا د پاکستان ازادي راغله د هغې نه بس په پاکستان کې په 1953 کې هغې یو مضبوط تحریک زموږ علماو وچلو چې د هغې په مقابله کې مسلمانانو ډېرې کمزورۍ ډېرې قربانۍ ورلرې 10,000 ځوانان پکې شهیدان شو 1,00,000 مسلمانان جیلونو ته لاړه 10,00,000 مسلمانان د حالاتو نه متاثره شو لیکن الحمدلله د قادیانیت هغه سیلاب هم ورسره بند شو بدماشي بند نه شول 1972 کې یو ځل بیا د دې بدماشي راپورته شوله ولې حکومتونو عهده و منصب پورې ورسېدل بې ظلمونه شروع کړه د طاقت استعمال شروع کړو زموږ علماو په 1972 73 74 کې بیا یو ځل تحریک ورته وکړو مولانا محدث الاسر مولانا سید یوسف بن نوری رحم الله په قیادت کې د تحریک چلېدو او په 1974 کې په اسمبلی یو اجلاس وشو مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحم الله د هغې قیادت کوو دننه اسمبلی کې د اسمبلی نه بهر بیا تحریک وچلېدو او الحمدلله د دې تحریک په نتیجه کې چې موږ شهادتونه هم زموږ مسلمانانو ورکړي وو قربانۍ هم ورکړې وې لیکن په 7 ستمبر 1974 باندې هغه تحریک رنګ راوړو او د پاکستان د آیین نه مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه منونکي متبعین هغه کافر اقلیت منظور شو پابندي ولګېدل دیو به ځان ته مسلمان نه وایي دیو به تبلیغ نه کوي په دې ملک کې دیو به شاعر اسلام نوم نه استعمالوي دیو به خپل عبادتګاه ته مسجد نه وایي میناره به نه ودرئ اذان به نه کوي دې ټولو څیزونو باندې ورباندې پابندي ولګېدل او په 7 ستمبر 1974 باندې دیو خپل انجام ته ورسېدل الحمدلله لیکن د دې لپاره علماو ډېر قربانۍ ورکړې وې دغسې به اسانه نه و طاقت او حکومت په لاس کې نه و لیکن د خپل ځان او د اولاد قرباني ورکول هغه د هغوی په لاس کې زموږ یو لوی عالم دی شیر اسلام حضرت مولا غلام غوث هزاروي صاحب رحم الله یو زوی و زین العابدین اسپتال نه چوټي کو
ورته ویل بس نور د ژوند نشته دی. دی راغی کور کې دی، د بچي اخرنۍ سلګۍ دي، اخرنۍ ساعتونه دي. تاسو اندازه ولګوئ څوک به دا دومره زړه وکړي. دروازه ټکېږي، ورځي یو سړی راغلی دی، ورته وایي هزاروي بابا ته خو کور ناستې، هغه علاقې ته مانسیرې ته پلانکې قادیانۍ مناظر راغلی دی، مسلمانان چیلنج کوي، ځای په ځای بیانونه کوي، څوک د جواب نشته دی. په داسې وخت کې بیا هر سړی د جواب نه وي. لکل فن رجال. مولانا هزاروي صاحب کور ته راغی، ښځې ته وایي زما بیک راواله، بیک یې راواغستو، کپړې واچولې، روانېږي. ښځه ورته وایي چېرته ځې بچی دی په سلګو بسترې مرګ باندې دی، یو ځای دی. دی ورته وایي ټیک ده، لیکن د محمد رسول الله د عزت مسله ده، هغه امت ګمراه کېږي. بچي ته وایي دی بچی هم پسې شاته شاته ګوري، پلار په داسې حالت کې پلار ما پرېږدي روان دی. ورغی په دانندي ښکل کو، ورته یې بچی د قیامت په ورځ به بیا میلاویږو انشاءالله. لاړو ووتلو. دی لا تر اوسه پورې بس ته ختلی دی، په اډه کې دی، شاته هم پسې اطلاع راغله، ورته یې بچی دی وفات شو. دی وایي د بچي جنازه فرض کفایي ده، نور څوک شته دی هغه به ادا کړي، لیکن د رسول الله د عزت جنگ دا فرض عین دی. فرض عین پرېښودل، فرض کفایي ادا کول لا کم عقلمندي ده. تاسو جنازه کې دی لاړو، 3 ورځې دغه قادیاني په تعقب کې و، هغه یې وزغله و د هغه ځای واپس چې راغی هغه بچی وفات شوی و، دفن شوی مو. ورغی په قبر باندې ورته ودرېدو او په قبر باندې هلته دعا یې ورته وکړله د ختم نبوت په برکت سره. بیګا ته شپه کې خوب کې ګوري، بچی ورته قسم خوري، قسم دی د رسول الله د ختم نبوت ده، دې دعا په قبر دا کړو، الله د باغ د محمد رسول الله د ختم نبوت او زما د دغه جدوجہد په نتیجه کې دا د جنت باغ وګرځوه. بیګا ته چې کله خوب کې ګوري هغه بچی ورته وایي قسم دی الله زما قبر د جنت باغچه وګرځول ستا دغه محنت په برکت سره. دا دغسې نه و. امام کشمیري صاحب رحمه الله بوډا و په دا وخت کې، انتهایي کمزوری و. هغه وخت کې د بهاولپور جدا ریاست و. دلته یو قادیاني سړي ته یو مسلمانه ښځه ورکړې وه، وروسته پته ولګېده چې دا سړی قادیاني دی. بهاولپور په عدالت کې مقدمه چلېدله، دې لپاره د هندوستان نه مولانا سید انور شاه کشمیري راووتو رحمه الله، بوډا و په دا وخت کې. په عدالت کې چې د کومه معرکه کړې ده په هغې باندې کتاب لیکلی شوی، مقدمه یې بهاولپور چې ویې ګوري په سړي په دا بدن باندې یخطان وګرځي. یو ځای کې قادیاني وکیل ولاړ دی، کتاب ورسره دی، دروغ وایي په کتاب. مولانا رشا کشمیري صاحب جج ته وایي جج صاحب دا عبارت دغسې نه دی، د جل نه یې کار واغستو. هغه ورته وایي کشمیري ته، امام کشمیري وایي د هغه سره کتاب دی مخې ته یې نیولی، ستا سره کتاب نشته دی، ته څنګه ادا وکړې؟ مولانا کشمیري ورته وایي د ده نه کتاب واخله، ما د نن نه 34 سال مخکې دا کتاب کتلی دی، که ده خبره صحیح وه زما غلط و په راځي درته شکست لیکمه در وکړو. کتاب یې چې ته واغستو، واقعي مولانا کشمیري صاحب چې څه ویل هغه صحیح و، قادیاني وکیل غلط. دا قادیاني وکیل چې دی ځای په ځای قادیاني ته د علیه السلام الفاظ وایي. مولانا کشمیری صاحب منع کوي، وایي اس کذاب کو میرے سامنے علیہ السلام کے الفاظ استعمال مت کرنا. هغه بیا نقل اړېږي، بیا وایي کشمیری صاحب په جلال کې راغی، دغسې د قادیاني وکیل دی لاس نه ونیو، ورته وایي مرزا غلام محمد قادیانی اس وقت جہنم میں جل رہا ہے. مرزا قادیانی دا وقت په جہنم کې سوځېږي، اگر تو چاہتا ہے تو میں ابھی وہ جہنم میں تجھے جلتا ہوا دکھا سکتا، که ته غواړې زه یې درته اوس په داسې کې درښیم چې هغه په جهنم کې سوځېږي. قادیاني وکیل غلی شو. بیا وروسته چا ورنه تپوس وکړو، ورته ویل شاه جي دا دومره لویه دعوه دې څنګه وکړه، که هغې درته مطالبه کړې وی چې ویې ښایه څه به دې کولی؟ دی خو په جلال کې و، په خپل خود کې نو به دی ورته وایي زه هلته د انور شاه کشمیري په حیثیت نه وم ولاړ، میں وہاں محمد رسول الله کا وکیل بن کر کړا تھا. زه هلته د محمد رسول الله د وکیل په حیثیت ولاړو، که ده مطالبه کړې وی ما به خامخا ورته هغه ورکولی وی. پورا ژوند در سر نه دستار لري شوی. چا ورنه تپوس وکړل شاه جي زندگی کیسے گزری؟ هغه ورته وایي آدھے ریل میں آدھے جیل میں. نیمه زندگی په ریل کې په سفرونو تېره شوله، مسلمانانو د کفر نه خبرول، او ویل نیم ژوند او زندگی مې د دغه حکمرانانو په جیلونو کې تېره شوله د رسول الله د ختم نبوت د حفاظت دپاره. زموږ علماو د رسول الله د ختم نبوت دپاره دومره قربانۍ ورکړې، ځکه شروع کوم شاید ګنټو کې ختم نه شي. او د اخره کې اسمبلی کې جنګ وشو، په هغې سره کافر اقلیت وسم دا پوره کفر په شا د دې ولاړ دی.
لندن کې وو یورپي ملکونو کې ناست دي هغه ځین خپل تبلیغ کوي زموږ ستاسو د بچو د ګمراه کولو دپاره پیسه هم لګوي میډیا هم استعمالوي باید چې موږ تاسو د دې نه خبردار شو دا د محمد رسول الله دشمنان دي د خپل پلار د دشمن سره سر ویې کې صرف دغه عمر یاد دا د محمد رسول الله دشمنان دي زموږ ستاسو هغه پیغمبر دشمنان دي زموږ ستاسو د دین دشمنان دي د اسلام دشمنان دي د شاعر اسلام دشمنان دي دې وجې نه څنګه چې د پلار د دشمن سره دشمني کې دغه سره بایکاټ کې دغه سره د تعلقاتو نه ځان ساتي همدقسې به د مرزا غلام محمد قادیاني دغه متبعین دغه سره دشمني کوو بایکاټ به ورسره کوو بغض به ورسره ساتو نفرت به ورسره ساتو ذکر دې نه بغیر زموږ ایمان کاملېدی نشي کاملېدل خو څه کې مسلمان نشي کېدی سره دې نه بغیر دې وجې نه محترمو ډېر خیال به دا میډیا باندې وساتئ انشاءالله به دا موضوع به زه مخکې خبرې کوم لیکن په دې وخت کې مختلف هتکړې وخت په وخت باندې کله کله زموږ حکمرانان هم مجبوره شي اگر مغرب دباو راشي د غیر پاس بیا خو د دې غریب نه خپل آیین هم میري خپل قانون هم ترې ملګري لیکن الحمدلله مسلمانان بیدار دي مسلمانان کمزوري به وي لیکن د محمد رسول الله په عزت باندې ډېرې کمزورۍ مظاهره نه شي کولی دا قانون چې منظور شوی مو دغسې په اسانه باندې نه و یو ډاکټر دی هغه لیکي وایي په دې تحریک 52 کې قرباني وه 73-74 کې څوک ډډر شوی دی څوک مخکې راغی ولې ول جلوس را روان دی ما وایي چې اوس به څه کېږي یو طرف ته محمد رسول الله د عزت مسله ده بل طرف ته شوټ اډر شوی دی ځوانان قرباني ورکوي که به شا کېږي ویل زه به د هسپتال له پاسه راختلی یم تماشه کوم جلوس را روان دی لیکي او ورکول دي ویل یو ځوان ور مخکې شو په دا سینه ولګېدو شهید شو ورپسې بل ویل لاین ولګېدو د ځوانانو ویل زه فورن هسپتال ته لاړم ویل اولني 2 کسان 3 کسان چې کم لګېدلي وو دا دواړه په خپلو کې سکه رونه او تازه وادونه شوي دواړه اولني رونه قرباني ورلله دومره قربانۍ ورکړل شوي د ځوانانو ورکړي بوډاګانو سپینګرو ورکړي ما دا د 52 تحریک کتو مطالعه مې کوله یو بوډا دی سره د ملګرو عدالت ته پیښ شو ماشاءالله ده سزا واورېدلی شوله د نورو ځوانانو ته 10 کاله دې بوډا ته سپینګري ته 8 کاله بوډا په جړا شو جج تلفظ کې بابا ولې ژاړې دی ورته وایي زما سره زما مناسب سلوک ونه کړی شو ولې بابا سزا زیاته ده ورته نه چې سزا زیاته نه ده سزا کمه ده زما نورو ملګرو ته 8 کاله سزا 10 کاله سزا ماته 8 کاله ولې زما په سزا کې کمی ولې دی دام د ختم نبوت شقان دی زميب دام د ختم نبوت د رسول الله د عزت لپاره قرباني ورکوونکې زميب ولې زما په قربانۍ کې فرق دی ولې زما په نیت او اخلاص کې فرق دی زما په سزا کې ردیو د سزا نه کمی ولې دی اسمان هغه منظر هم کتلی و چې د دې قوم بوډاګان سپینګري جړا کوي د رسول الله د عزت لپاره د هغوی په سزا کې کمی راځي د هغې لپاره جړا کوي اوښکې به نو دا قانون دلته دغسې په اسانه نه و منظور شوی بهرحال د رسول الله سره به محبت ساتو د هغه له دشمنانو سره به بغض ساتو که موږ محبت ساتو او د هغه له دشمنانو سره بغض نه ساتو په دې محبت کې بیا موږ دروغجن یو دغه د محبت دعوه بیا رښتونې نشي کېدلی الله رب ذوالجلال دې موږ تاسو ته محمد رسول الله رښتونی محبت او د هغه له دشمنانو سره په رښتیا بغض نصیب کړي